اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. روجا او صحت پروګرام کې ډاکټر سید محمد انور شاه هم یو فزیشن ګولډ میډلسټ یو ځل بیا موږ ستاسو په خدمت کې حاضر یو. چونکې موږ سره هم په روژه کې د روژې نه علاوه هم زموږ عمده میشن وي، دا کوشش وي چې ستاسو د صحت خیال موږ وساتو. او دا یو خبره به درته ګورئ، کوم بنیادي طور موږ اوسه پورې هر څونه پروګرامونه چې وکړو، خو په هغې کې دا یو خبره مست چې کوم ده هغه ما تاسو ته نه ده کړې. هغه دا ده چې تاسو صحت کله روغ وي نو تاسو به ټول عبادتونه کوئ. روژه به هم نوي شئ، مونځ به هم کولی شئ، تراویح به هم کولی شئ، تلاوت به هم کولی شئ. خدا نخواسته ادروایز تاسو په صحت باندې کړم یاست، تاسو په صحت کې څه بیماري پرته وي نو بیا تاسو د ژوند اکټیویټي هم نشئ کولی. هغه یو شعر دی، در جوانی تو بکردن شیوه پیغمبر است، وقت پیری گرگوزاده ما شود پرهیزگار. داسې خو که د ځنګل زمریم بوډا شي بیا د سکول نی بس پروتي الله الله کوي. خو توبه ایستل دا چې دی دا د ځوانۍ د ځوانۍ توبه ایستل مین مقصد چې کوم عبادتونه دي او کوم ارکان د اسلام دی هغه انسان ګوره دا یو خبره مې واورئ د ځوانۍ په حالت کې دی پوره کولی شي. دی که یو اوږده سجده کوي، دی که یو اوږد ختم کوي، دی که لانګ ټرم دپاره ذکر کوي، دی که لانګ ټرم دپاره تلاوت کوي، دا هر څه چې کوم دی دا زیاتر د ځوانۍ په حالت کې یا د روغ صحت په حالت کې پاسیبل وي، کیدی شي. خو کله چې زمونږ په صحت کې بیماری پرته وي بیا د بیمارو هم قسمونه دي، لکه سر درد راغی، غاښ درد راغی، نزله زکام تبه راله، دا خو بیا یو خبرې دي. خو که چېرې زمونږ زیاتر نن سبا په معاشره کې هغه بیماری خوري دي چې هغه کرانیک بیماری دي. کرانیک هغې ته ویلی شي چې هغه د یو انسان ژوند سره تړلې روان وي. لکه د زړه مرض کې یو انسان مبتلا شو نو هغه به هغه سره د ډېر وخته پورې روان وي، بلکې الله دې معافي وکړي، خو بعد وخت هم د هغې بیمارۍ د وجې نه انسان ایکسپایر شي. دغه شان که شوګر یو انسان ته لګېدلی وي نو شوګر هم هغه مرض دی چې هغه په ورځ کې یا په دوه کې یا په میاشت کې یا په کال کې ختمېدو نوم نه اخلي، بلکې د هغې نور چې کوم بګاړ دی د انسان په جسم باندې نو هغه نور انسان ته نقصان یا تکلیف وررسوي. دغه شانتې که نور مرضونه موږ یاد کړو، خو فرض عبادات زموږ چې کوم دی الله پاک چې کوم په موږ باندې عبادتونه فرض کړي دي په هغې کې مونځ او روژه دا دوه عبادتونه ګوره داسې دي چې دا د انسان جسم سره تعلق ساتي. اوس زکات شو یا حج شو نو دا د استطاعت سره تعلق ساتي چې لکه یو سړی مالداری نه به زکات هم ورکړي او به حج لم لاړ شي. خو دا مونځ چې دی نو دې کې خان او غریب او تور او سپین او دا شی پکې نشته. مونځ په ټول عالم باندې یو شانتې فرض دی. دغه شان روژه چې ده دا به هم په ټول عالم باندې یو شان فرض وي او دا به ټول یو شانتې نیسي. بیا په هغې کې دا بیماری داسې دي علما کرام په هغې خبرو باندې پوهېږي چې په کوم حالات کې مونځ انسان ته معاف دی یا نه به کوي قضا به راوړي، او یا دغه شانتې د روژې هم چې دی څه د میډیکل پوینټ آف ویو سره چې روژه به دا انسان چې دی دا به نه نیسي او بیا به قضا راوړي یا د هغې هدیه چې کوم ده هغه به وله ورکوي. په هغې باندې بیا علما کرام پوهېږي. خو مین خبره زمونږ دا ده چې روژه یا مونځ فرض عبادت دا به هغه کس کوي چې هغه صحت باندې روغ جوړ وي. یو سړی خپه ماته ده، خدا نخواسته د جوړونو مرض دی ورته، هپاټایټس دی ورته، د زړه مسله ده، ګرځېدی نشي، ساه خرابېږي، جوړونه درد کوي، لاس پې اوچتولی نشي، نو هغه به بیا په ولاړه باندې مونځ وکړي یا به هغه جومات ته جمع له ځان څنګه ورسوي یا به هغه په تراویح یا په ختم کې څنګه شامل شي. نو څونه عبادتونه چې کوم دی فرسټ آف آل دا ټول زمونږ د جسم سره مربوط دي د ښه والي پورې. چې کله انسان په جسم باندې روغ وي، صحت برابر وي او سټیبل وي نو دی به مونځ هم وکړي، جومات ته به هم لاړ شي او دی به روژه هم ونیسي. خو چې کله د ده په صحت کې بیماري وي نو بیا د ده نه عبادتونه
الله دې معافي وکړي هغه دې بیا خپل عبادت پوره طریقې سره سرته نشي رسولی کوم چې د هغې دپاره معیار دی مونځ به کوي کم کوز یوازې به کوي یا به په ناسته کوي یا به په کور کې کوي نمبر 1 خبره دا ده چې کوم د جمع افادیت دی یا کوم ثوابونه دي یو په سوګون نه زیاتېږي یا جومات ته تګ کې څونه فایدې دي یا جمع سره مونځ کول یا په ولاړه د هغې او چې کله بیا ته یوازې کوې ځان له کوې یا کور کې کوې یا یو سړی بیمار شي بل روژه نیسي دې روژه نشي نیوي په میډیکل اصولو مطابق دله روژه ښه نه ده نو د ده چې کوم اکسپریشن دی او د هغه ترمنځه هغه بیا هغې کس ته پخپله پته لګي او میسیجونه هم ستاسو په دې لړ کې راغلي دي ډېر زیات راغلي دي دا یو میسیج راغلی دی یو زنانه ده عمر 55 سال دی عمر 55 سال دی او وایي چې ما له تشي متیازې بار بار راځي نمبر 1 خبره ده نمبر 2 روټۍ ته مې زړه نه کیږي نمبر 3 کنسټیپیشن لکه قبض مې دی او ګرځېدو کې م راته تکلیفي او د زړه مریض هم یم نو د زړه مریض چې کله وي نو مخکې تاسو ته ما دا یو څو خبرې کړي دي چې څه کسان دي چې هغه به روژه نه نیسي اوس لکه دا مریض دی نو دته روژه نیول نه دي پکار د هغې وجه دا ده چې یو خو میډیسن چې دي هغه به د ټایم په ټایم باندې استعمالوي دې کې داسې میډیسن وي چې د ساه خرابېدو دپاره وي ډسنی هغې ته ویلی شي کله چې د زړه مریض وي او په هغې کې اسیټس وشي یا په هغې کې ډراپس وشي او لنګس طرف ته اوبه چې پښتو کې ورته موږ کومې وایو هغه اوبه پښتو د لنګس طرف ته ځي او د زړه طرف ته نو انسان ته بیا یو خو په ګرځېدو کې تکلیف وي دویم چې دی هغه ته ټوخې ورځي ورته د دغې دپاره چې کوم میډیسن ډاکټر اډوایز کړی وي د هغې ریپیټیشن چې کوم وي نو هغه 4 غنټې یا 5 غنټې یا زیاده سے زیاده 6 غنټې بعد به لازمي دی دا میډیسن استعمالي دغه شانتې د وجود د پړسوب دپاره یا د څه میډیسن داسې وي چې هغه انسان له رګونه کولاوي او هغه له یورینیشن چې دی هغه ولا زیاتی چې د ده دا ډراپسي ختمه شي او د ده بلډ پریشر چې دی هغه نه زیاتیږي نو کله چې داسې یو مریض وي نو د ټولو نه مخکې خو هغه له روژه نیول نه پکار ځکه چې د داسې مریض دپاره د بلډ تکنس یا د بلډ پریشر دپاره یا د اوبو اوښکو د ډراپسي دپاره یا امبولیزم په دغه کې پیدا کیږي یا کارنري آرټریز چې کوم وي په هغې کې بلاکیجز پیدا کیږي سټینوسس پیدا کیږي د هغې رګونو کولاوېدو دپاره مختلف قسم له میډیسن چې کوم دي هغه استعمالیږي کم از کم داسې یو مریض چې هغه د زړه په مرض کې مبتلا وي د هغه ساه خرابېږي د هغه بلډ پریشر زیاتیږي د هغه متیازې بار بار راځي یا کنسټیپیشن ورته پیدا کیږي یا د هغه روټۍ چایو ته زړه نه کیږي لازمي خبره دا ده 5-6 قسمه میډیسن به دی دا د ورځې 3 ټیمه استعمالوي خامخا خبره ده تاسو د یو مریض پرسکرپشن کتی شئ داسې یو مریض به تاسو ته میلو نشي چې ډاکټر ولې یو ګولۍ ورکړي چې دا یو ګولۍ ده دا ته استعمالوه یا ماښام کې یا د شپې ماسخوتن یا پښمني کې نو د ټولو نه مخکې خو لومبۍ خبره دا ده چې موږ بعد وخت یو خبره کوو چې د زړه مریض دی او هغه دونه قسم له میډیسن استعمالوي او دته ته یا ډاکټر ووایي چې ته به روژه نه نیسې نو دې په دې نه خوشحالېږي چې ما ته وایي ته به روژه نه نیسې نو زه به چرګان خورم یا به زه پولونه خورم یا به زه ځان له ښه خوراکونه طعامونه تیاروم نه جي د دغه کوجم وي نو دی به عمقه سبزي استعمالوي د غوړو په ځای به تیل استعمالوي د مساله به نه استعمالوي د کولیسټرول والا سیزونو نه به ځان ساتي نو چې کله دی د دغې سیزونو نه ځان ساتي نو بیا خو دی ډېر سمپل خوراک کوي د خوشحالۍ یا بعد وخت داسې څه مقام په دغې کې اډو پاتې نشو نو روژه کله انسان ډاکټر ورته ووایي چې ته به روژه نه نیسې نو دا د ده دپاره د مجبورۍ یو خبره وي بله خبره داسې ده چې دا ډاکټر ګورې دونه تکړه نه وي چې د انسان هغه ګناه د خپلې غاړې واخلي چې اوس لکه ما یو اډر وکړم ما 500 مریضانو ته ووایي چې تاسو به روژه نه ساتئ تاسو به روژه نه خورئ نو زه دونه تکړه نه یم او نه ما سره د دې خبرې جواز شته چې زه به د دې 500 کسانو باندې ما روژه وخوړه او سره د غټي غټي ګیرې او لکه مثال په طور باندې او بیا هم چې کوم دی نو خبره داسې ده چې سوچ پکار دی کله چې ډاکټر اډوایز کې زمونږ پښتنو کې ګورې دا د غیرت ماده لږه ډېره زیاته پرته ده او بیا خاص کر زمونږ زنانه چې کومې په کورونو کې دي هغوی ته به
به ګورې بعضې وخت ډاکټر انسټرکشن ورکړي چې ته به روژه نه نیسې نو وا ډاکټر صاحب دا خو زبرګۍ روژه ده دا خو په کال کې یو ځل راځي دا خو نه 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 د ډاکټر نه به مخکې نه ځې ډاکټر دونه تکړه نه دی چې ستا ګناه په خپله غاړه باندې واخلي تا له اجازت ډاکټر درکړو ډاکټر به الله له جواب ورکوي چې او الله پاکه ما دې ته ویلي و چې ته به روژه نه ساتې د دې به یا ته فدیه ورکوې یا دا روژه چې کوم دی دا به ته دوباره بیا نیسې نو د دغې نیولو یا د دغې فدیې دپاره به ته عالم دین سره ملاویږي هغه به تا ته لار ښي هغه به تا ته چل ښي د هغې بیا ډاکټر سره ډاکټر به تا ته صرف د میډیکل پوینټ آف ویو سره دا خبره کوي چې تا ته د روژو نیولو اجازت نشته ستا په ګرده کې د اوبو کمې راځي په تا باندې بیا کالک پین راځي کالک پین هغې ته وایي پښتو کې ورته د بادګولې دړ وایي چې انسان ترې خوځېدی نشي او دغه انسان به بیا ډاکټر له اسپتال ته رسیږي او چې اسپتال ته ورسیږي ډاکټر به ورته لازمي میډیکیشن کوي او چې میډیکیشن ورته کوي د روژه به په دغې کې مکروهه کیږي یا به ماتیږي یا به خرابیږي نو چې کله مکروه شي یا ماته شي یا خرابه شي او ستا په وجود کې داسې یو مرض پروت دی نو ښه دا ده چې دا روژه علما کرام ګورې په دې کې دین زموږ ډېر واضح دی هغوی دا ویلي دي چې کله ته په منځ کې روژه ماتی نو د هغې نه ښه دا ده چې ته د سحر نه روژه ونه نیسې ګورې دا یو خبره واورئ کله چې تا د روژې نیت وکړو چې او زه روژه نیسم او روژه ما نیولې ده او خامخا بیا به دا روژه کوشش به دا کوې چې دا به په ډېره زیات څیزونو سره دا به ګوره ته خرابی نه ماتی به نه نو لحاظه کله چې زموږ په جسمونو کې داسې یو قسم له بیماري وي څنګه چې په دې میسج کې تاسو ته ما ووایي چې دغه زنانه کوم دغه میسج کړی دی هغې ته د زړه مسله ده نو دا به کم از کم 15 قسمه میډیسن خوري دا به د ورځې 3 ټیمه خوري د دې نه 15 ډوز میډیسن جوړ شو نو دا داسې نشي کیدی بل یو خبره درته کومه کله چې زموږ د روژې حالت کې یو او بیا ګورې موږ ته په دې کې انکانشیس د بېهوشتیا دورې راتلو هم ګورې خطروي نو لحاظه موږ له دا پکار دی چې د ډاکټر د هدایاتو نه به موږ مخکې نوځو او زموږ د پروګرام ټیم ختمېدو والا دی سبا له به زموږ کوشش بیا دا وي چې انشاءالله په دې ټیم به تاسو په خدمت کې بیا حاضرېږو الله حافظ او ناصر شه